بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فدا محمد و د پلار نوم مې امیر محمد دی. سک نارټ کلي ولی باغ اوسېدونکی یم. ما 2-3 کاله مخکې د فرمان ولد اشرف جان او رشید ولد سرور جان د ګل آباد پل په نیرک روډ باندې یو 20 مرلې بزرې سلیمان ولد میران سید د پنیرکو نه اخیستی و او 14 لکه روپۍ مې هغوی له نغدې ورکړې وي او د باقي مې ورسره دا دغه کړې وه چې زه په دې باندې 2 کورونه جوړوم، هغه خرڅوم او دا باقي پیسې به تاسو له زه وروسته درکوم. ما په دې باندې لکه آبادي شروع کړله، تقریبا په کال کې خو هغې باندې آبادي مکمل شوله. ما آبادي چې پوره کړله، کورونه مې تیار کړل، کرۍ دپاره مې جوړ کړل، خرڅ دپاره. دې کې دا یو کور دا فرمان او چا نه چې مې اخیستی و هغوی زما بغیر موجودګۍ نه یو کور چې هغه وخت کې د هغې قیمت 30 लाख روپۍ و، دوی په 20,50,000 باندې حاجي بختیار د پنیرک اوسېدونکی دی هغه له یې ورکړل. او دا زما د ایپسي نه زه ریټایر شوی یم صوبهدار، دا ما په هغې اخیستي وو انویسټمنټ دپاره چې زه به پسې ګټه وکړم. نو دوی ماله 9,50,000 روپۍ نقصان راکړی دی. زما اعلی حکامو ته، وزیر اعظم پاکستان ته، چیف اف آرمی اسٹاف ته، چیف جسٹس آف پاکستان ته اور کے پی کے کوم وزیر اعلی صاحب چې دی هغه ته، کور کمانډر پېښور ته، آی جی بي پولیس ته او زموږ چې کوم متعلقه ایم این اے دی فضل محمد خان ته، ایم پی اے چې دی سلطان محمد خان ته او د این پی صدر ایمل ولی خان ته دا زما ریکویسټ دی. او ډي پی او صاحب چارسدي ته او ډي سي صاحب چارسدي ته او متعلقه تاڼه چې کومه ده خانمهي هغوی ته دا زما ریکویسټ دی. او د علاقې معززین چې څونه دي مشران دي هغوی ته هم دا زما ریکویسټ دی چې کوم ظلم ما سره شوی دی د دې ازاله دې ما له پوره کړي په قانوني طور. هسې نه چې دی زه قانون لاس کې والم دا په ما ډزو کې زه په ده وکړم بیا به همدا خلک ما پسې لګیایي، دا جرګې به کوي، دا به وایي چې دا ولې وشو. نو د دغې دغه دپاره زه په قانوني لار اختیاروم. ځان پسند سړی یم او زه وایم چې په صلاح مشورې سره دا خبره حل شي. نو دې کې به د هغه هم فایده وي او زما به هم فایده وي. او ډي سي صاحب ته او تاڼې سره زما لیټر هلته پروت دی، په هغې اوسه پورې 1 کال وشي په هغې عمل درآمد ونه شو. نو زه انشاءالله دوی ته التجا کوم چې دا زما کوم ریکویسټ دی په صحیح طریقې سره یې ما له خپل د دې بدماشانو نه اوس دمکی م راکوي چې کو پریس کانفرنس دې وکړو موږ به دا کوو هغه به کوو. ما ورته ویل دا قانوني لار د زه کومه، مرګ یو ځل دی، صحیح ده، بزدل هره ورځ مري او نر چې دی دا یو ځل مري. انشاءالله دغه زما ریکویسټ و او دا چې په ښه طریقه باندې زما دا مسله حل شي نو دې کې به د هغوی هم پیدا او زما به هم پیدا وي. لمن جرګه ورلېږلې ده، د ولی محمد خان یو سماجي کارکن دی، زما د علاقې هم نه دی، محمد ایاز نوم یې دی، جماعت اسلامي سره تعلق ساتي، د هغوی رشته دار دی. دین ما په جرګه کې ورلېږلي دي. هغه ټیم یې ومنله چې بلکل موږ دا کومه دغه چې زیاتي کم تاوان چې شوی دا زه ورکوم، خو بیا هلکه د هغې نه مې انکار وکړو. دا کوم کس چې ما سره ناست دی دا هم دې جرګه کې و، یو بل دی خو هغه راونه رسېدو او ولی محمد خان ته مې رنګ وکړو. هغه ویل چې اینی ټایم ما ډي سي اے سي چې څوک غواړي زه به ورته ویم چې بلکل زه ورغلی یم. دوی هغه ټایم کې ومنلي چې زه دا نقصان دله پوره کوم، خو د هغې نه به انکار وکړو. نو ما مجبوراً دا پریس کانفرنس دغه کړو. من په هغه ټیم باندې غالبا چې 4-5 کسان خانمۍ تاڼه کې دا مسله دوی راوچته کړې وه. موږ چې ورغلو ناستو نو هغې لکه هغه ټیم سره وویلې چې یاره صحیح ده چې ستاسو څه قسمه مسله یي موږ به تاسو سره کینو حل به یې کړو. په هغه ټیم کې چې کوم ایسای غالبا چې و نو هغې عصمت خان هغې دا مسله کې ناست و، هغې تاسو راغوښتی یم چې هغې ناست و په هغه ټیم کې او هغې ته ویلې چې بس صحیح ده موږ به د دې دا مسله حل کړو. نو بیا یې د ولی محمد خان ته وویلې چې دا کوم د جرګې مشر و
چې تاسو د دوی دا مسله حل کوي کینئ. نو هغې چې بیا لاړه بیا دوی خپل منځ کې هغه خبره بیا ورته سلیمان وویل چې صحیح ده بس که څه ښکته بری نو هغه به زه دوی سره کینم هغه به حل کړمه. خو دی وایي چې بله ورځې ما له جواب راکړو چې یاره دغه نقصان ته زه تیار نه یم ډکولو ته. نو ولی محمد خان چې دغه جرګې مشري کوله تاسو هغوی سره رابطه کړې ده او دا خبره جدنه مو سره میلاو شوي یم هغه وایي چې څه ټایم تاسو ما غواړئ ما ورته ما دپاره به وي الله ته به ګورې هماغه خبره به کوي. یو قبضه مافیه ده او د دې نه مخکې محتاج ولد عبدالشریف دا د خپل خور یې پې واده ده هغسې هم دا کار کړی هغه هم تاسو راغوښتی شي هغسې هم دا دغه تاسو کولی شي. بلکل وزیر اعظم صاحب ته مې وکړی و هغوی ډي سي صاحب ته رالېږلی دی دوی ډي آر سي ته دغه کړی نو خو یو جرګه ده هغوی تاڼې کې پروت دی ډي پي او صاحب سره عصمت خان ویل دا غټ خلک دي دا نه راځي د ډي پي او صاحب دغه ما سره هر څه پراته دي تاڼه کې پروت دی هر څه پراته دي.